دغه شان اجتماعات که په عنوان د میلاد النبی سره وي یا په عنوان د سیرت النبی کانفرنس سره وي یا په عنوان د جلسې د ختم نبوت سره وي چې په هغه کې مقام د محمد عربي صلی الله علیه وسلم بیانېږي د ختم نبوت کار پکې کېږي او په هغه کې اوصاف د محمد عربي صلی الله علیه وسلم بیانېږي په هغه کې شان د صحابه کرامو بیانېږي په هغه کې قال الله قال رسول بیانېږي نو دغه پروګرامونه دا ناروا نه دي بلکې دا جایز او روا دي په اجماع د امت سره سلفا او خلفا او د دې اجتماعاتو ډېر فواید دي مسلمانانو د خپل پیغمبر د صورت او سیرت نه خبر شي او دارنګه مسلمانانو د خپل پیغمبر سره دین او محبت پیدا شي او دوی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغه اخلاق کریمانه او چې کوم د فیضیاب شي سووري نو دا د مسلمانانو لپاره پته کې خیر او برکت دی د دې اجتماع او د دې سیرت او د دې عید میلاد النبی چې چا انعقاد کړي د دې څومره معاونین دي پدې کې چا خدمت کړي پدې کې چا نصرت کړي دي الله پاک دې هر ټول ته اجر عظیم ورکړي الله دې ورته اجر جزیل ورکړي الله پاک دې مولانا نور جهان صاحب او د ملګرو په عمر کې په علوم کې په اولاد کې او په مال کې خیر او برکت نازل کړي دا کم مداحین رسول چې دور دراز علاقونه د مرزونه او داغه لری لری زیونه دوی تشریف راوړی دي الله دې دوی په عمرونو کې په چوک کې په علمونو کې خیر او برکت نازل کړي الله دې دوی دغه نعت رسول او دغه مدح رسول صلی الله علیه وسلم دا د دوی د دنیا او د آخرت ته کامیابی او بهترین ذریعہ وګرځولې کی الله دې زمونږ او د تاسو د ټولو مسلمانانو د دوی مینه او محبت او عقیدت د خپل پیغمبر سره د خپل دین سره او د قرآن سره پیدا کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.